الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم خورجانی د یو اهمه مسلې په باره کې پوښتنه کړې ده چې یو زنانه باندې مینسز هیز بیماری راځي او دا د روجې د خاطره د دغه بیماری د بندولو لپاره ټیبلټ او دوايي ګولۍ وغیره استعمال کی چې رما باندې دا بیماری را نشي، دا بیماری بند شي، چې زه د رمضان المبارک دا روجې په خیر خیریت سره ونیسم. نو دغه روجې به د دې کیږي او کنه به کیږي. نو د حیض د مینسز بیماری بندول د دویو د ګولو په ذریعه باندې چې کله دا ستا بدن ته نور څه نقصان وغیره نه ورکوي، نو دا بالکل جایز دی. دینه د منع څه دلیل وغیره هغه نه دی راغلی، بلکې د جواز په باره کې د تابعینو د صحابه کرامو فتوی هغه موجود دي. خو که چېرته ستا بدن ته ضرر نقصان او تکلیف درکو، نو ځان ته به انسان ضرر او تکلیف بیا نه ورکوي. بیا اسلام تا ته ویلي چې په حالت د حیض کې روجه مه نیسه، وروسته بیا قضا راوړه. او که نه ضرر او تکلیف یې نه، نو بالکل یو زنانه داسې کولی شي چې دا داسې دوی استعمال کی چې د هغې د وجې د حیض بیماری بند دی، نو دا روجې نیولی شي. په مصنف عبدالرزاق کې دا د حدیثو کتاب دی، د هغې اول جلد صفحه 318 کې باب تړلی دی، باب الدواء یقطع الحیضه، هغه دوی استعمالول چې د هغې د وجې حیض بیماری قطع شي، بند شي. نو بیا پکې د عطا بن ابي رباح رحمت الله علیه فتوا راوړې ده. سئل عطا عن امرأة تحیض، د عطا بن ابي رباح رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې دغه زنانه په باره کې چې دی له حیض راځي، جعل لها دواء فارتفعت حیضتها وهي في قرئها كما هي تتوب، قال نعم اذا رأت الطهر فاذا هي رأت خفوقا ولم تر الطهر الابيض فله. یو زنانه ده د هغې حیض بیماری راځي او هغه داسې دوی استعمال کی چې حیض بیماری ځان نه بنده کی، او هغه د بیت الله شریف طواف وغیره کول غواړي یا د روجو په خاطر باندې، نو هغه فرمایل چې دا بالکل جایز دی، خو چې د دوی نه پس دا په خپل بدن کې به دغه بیماری وغیره د دې نشانات وغیره هغه وینني، نو بالکل د دې روجه هم صحیح ده، د دې طواف هم صحیح دی. د قرنګ د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فتوا هم موجود ده. عن عبد الله ابن عمر انه سأل رجل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت ان تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر بأسا ونعت ابن عمر ماء الأراك. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه چا تاسو کو چې یو زنانه باندې د حیض بیماری وګدش او دا زنانه وی چې زه داسې دوی وغیره اوس کم استعمال کما چې زما د حیض دا بیماری ودرېږي، نو دا څنګه ده؟ نو هغه ویل چې دې کې اس حرج او باک نشته دی، بلکې عبد الله ابن عمر به خلکو ته د اراک ونه ښودله چې د دې د اوبس کوي دې سره دا بیماری ودرېږي. اراک دغه ونه ده، دا کم نه چې خلک مسواک وغیره جوړي. د قرنګ په مغنی ابن قدامه کې اول جلد صفحه 409 کې د امام احمد بن حنبل رحم الله فتوا مرا نقل ده. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه چې کله تاسو شو نو هغه فرمایل لا بأس ان تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض اذا كان دواء معروفا. کله چې یو زنانه داسې دوی استعمالي چې هغه معلومه دوی څه نقصان وغیره نه، د خپل حیض د مینسز بندولو د پاره نه دی کې څه حرج او څه ګناه نشته، د دغې زنانه د روجي کیږي. والله اعلم، هذا بالله التوفیق.